محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يوبل باب شروع شو باب او دی باب کی یو مسئله بیانای او یو حدیث شریف ورکی بیانی او دی ټول باب او د دین یو باب چې سړی زده کی زرو رکاتو نفلنا افضل ثواب دی. زر رکات نفل به سړی څومره وخت کی او د هغې نه افضل ګوره لسته منټه پې لګي ښه او مسله هم ډېره اهمه مسله ده. مسله څه ده؟ باب تحریم سب الاموات. زمونږ په شریعت کې مړو پسې بدې ردې ویل حرام بغیر حق په ناحق بر ناحقه مړي پسې بدې ردې ویل حرام دي. ومصلحة شرعیة او بغیر د شرعی مصلحتنا بغیر د شرعی مصلحتنا بغیر د حقنا مړي پسې بدې ردې ویل حرام دي. ځینې خلک داسې کنه ژوندي څه کوي چې مړي نه معاف کوي وهو التحذير من الاقتداء به في بدعته. بیا مسله واضحه کوي هغه مصلحت شرعي څه دی، د شریعت مصلحت څه دی چې د هغې په وجه سړی مړي او ژوندي دواړو پسې غیبت کولی شي، د هغه بده بیانولی شي. وی هغه دا دی چې یو بدعتي وي یا فاسقي، یو بدعتي وي یا فاسقی. بدعتی چې بدعت کوي، د بدعت معنا ازده کوي خدای مبخا په دین کې یو کار نشته دی او دی ورکې یو نوی کار را ننباسي او هغې ته دین وایي، دا هم بدعت دی. او یو کار د دین حصه ده او یو ظالم د دین نه اوټ کوي بهر کوي او باسي، دا هم بدعت دی. د بدعت څو مخه شوه دواړه، یو خبره دین نه دی او سړی یې څه ګڼي، دا هم بدعت دی. او یو شی دین دی او د دین نه څه کوي وباسي، دا هم څه دی بدعت دی. نو د یو سړي بدعت تا ته معلومه چې دا بدعتي دی او مخکې ته واضحه کې ما ژوندی او که مړی ته دا بل کس چې چاته د غیبت کې که نه د هغه د بدعت نه او د فسق نه بچ کې. فسق ویل کېږي ښکاره ګناه. که دا مخکې زه پوه نه کم چې هغه مړ کم و چې چا پسې ته ځي د هغه چا په نقش قدم ځي فاسق و بدعتي و، که دا خبره ورته زه واضحه نه کم دی د هغه په نقش قدم ځي. نو دلته اوس شرعي مصلحت رالو چې ته د مړي بدې ردې ووایه، مړي غیبت بیان کړه. وفيه الآية والأحاديث السابقة في الباب قبله. دې کې آیت او احادیث چې کوم مخکې باب کې تیر شوي دي او مکه دي وي. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت 1540 نمبر حدیث مبارک دی او په دې باب کې بس دا فقط یو حدیث دی. ام المؤمنین د مؤمنانو مور بی بی حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے روایت تے فرمائی اللہ تعالیٰ دے تے راضی شي، اللہ تعالیٰ دے د ځان ناراضی کی زماستا او د ټول امت د طرف دے اللہ تعالیٰ بهترینی بدلی ورکی. مور بی بی فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام فرمائی لی دی لا تسب الاموات، مړو ته بدې ردې مه وایئ. ولې؟ فإنهم قد افضوا الى ما قدموا،
هغوی خو خپل هغه عمل ته ور رسېدلي دي چې کوم هغې ځان له وړاندې لېږلی د دې یو مطلب دا دی که ښه عمل یې مخکې لېږلی نو ښه عمل سره مخ شوي دي هغه خدای بخلی دی جنتی دی او زه ورپسې دلته دې دنیا کې بدې ردې ویم نو جنتي پسې بدې ردې ویل مناسب دي که نامناسب خدای بخلی دی او زه یې نه بخم نه معاف کوم یا د هغه چې کوم لېږلی شوی عمل خراب عملو نو خراب عمل کې خو سړی ګیرېږي نو بس هغه آلرډي ګیر دی نو که زه بدې ردې ویم او که نه ویم زما بدې ردې خو بیا څه فایده نه کوي هسې ځان ستړی کوم په دې وجه نبي علیه صلات وسلام مړو پسې د بدو ردو ویلو نه منع کړې ده د یو کس مړی دی که نه خو هغه داسې و چې په ژوند باندې به هغه بدعت کولو هغه به فسق کولو هغه به کفریه کارونه کول اوس ژوندي کسان د هغه په نقش قدم د تلو کوشش کوي نو په دغه وخت کې اوس شرعي مصلحت دا دی چې ده ته ووایه چې ګوره چې ته چا پسې ځې مړه ګوره داسې کران لکه سو بدعتي و فاسق و بیا دغه وینا د هغه په حقله دا ګناه کې نه راځي الله دې زموږ او ستاسو د ټولو حفاظت